ګرانو کتونکو دغه ویډیو د هغه شتمنو خلکو دپاره ده څوک چې وایي موږ په ماشومانو په یتیمانو پیسې لګو او هغوی د تعلیم حاصل کړي. دا یو داسې سکول ته راغلی یم چې دلته کې 50 او 100 روپۍ فیس دی او دې کې زیاتر یتیمان ماشومان دي هغه پرې ورکوي. خو د دې چې کوم ایم ډي دی نو هغه هم انتخابي غریب دی خو بس یو خپل کوشش دی یو ښه څه د هغه کوي او دا په حسنخیل دی که نه صدریاب کې چې کوم دی نو دا سکول دی او دا دلته د پاکستان د جوړېدو نه پس دلته لا سکول نشته دی نو ځکه دا مجبوري دی. نو دا ګرانو کتونکو بچي نوم دې څه دی؟ انعام الله. مهدم نوم دی، پلار مې ګاډی چلوي. ما رشید نوم دی، پلار مې بالونه خرڅوي. بالونه. ما کامل نوم دی، پلار مې وفات شوی. سیلاب کې وفات شوی. صاحب چولیو کار کوي پلار. حنیف نوم مې پلار مې ګیا راوړي سهار. ټول هغه انتخابي غریبانان دي وګورئ او کپړې د دې سکول به خپل پیزار خپل یونیفارم وګوره خو په څنګه اخلي دې سیټر ته وګوره دا وګوره نو ډېر انتخابي مجبوره دي. دا ته څنګه چلی واده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې ما په خپله په دویم کې سبق وی چې زما والد صاحب دشمنۍ کې وفات شو، زما سر نه سور اوچت شو او په ډېره غریبۍ کې سبق ووی نو ما د پی سی ایس کمیشن امتحان ورکړ هلته زه په خبره ناکام شوم نو ما قلم راواغش او د تیرو 22 کالو نه په صدریاب کې دا ما یو کوشش شروع کړی دی او د دې ادارې نه 5 پورې ماشومان تیار کړو مخکې وسایل دي بیا مخکې نورو ادارو ته لاړ شي. نو په دې 22 کالو کې ما دومره کمال وکړو چې زما 9 شاګردان موجوده وخت کې آرمي کې سیکنډ لیفټیننټ دي، 11 شاګردان زمونږ چې کینده مفتیان شو کراچۍ نه فارغ شو، 2 شاګردان زمونږ موجوده وخت کې پی ایچ ډي کې لګیا دي. خو صدریاب هغه علاقه ده چې دا صدریاب وینوګړی الہ آباد په دې 4 کلو حسنخیلو کې سکول نشته. د پاکستان جوړېدو نه تر اوسه پورې دلته سکول نشته. نو دې خلکو به د هوټلو کې مزدورۍ کولې، چا به څه ګټو چا نه سوال چا به څه مزدورۍ خواری کولې. پکې ما دا سوچ وکړو چې راځه په تا غریبي تېره ده، دا غریبي تم په حقو څه تقسیم کوو. دې ماشومانو له د سلمینۍ یا دغه په ځای کتاب لاس کې ورکړه. نو د ګذشته 23 سال نه زه په دې سلسله کې لګیا یم او په دې ماحول کې ګرځم او کوم ځای چې بېوسه بېجسه ماشومان دي، چا سره چې پیس نشته، چا سره کپړې نشته، چا سره زما خپل یو ورور دی په اعتماد کې هغه ما سره ماښانه په دې سکول کې امداد کوي چې هغه کوم ماشوم ته کاپۍ ني کتاب ني یا بل څه وي. او ما هم دا سوچ نه دی کړی. ما دویم ټایم کې دنیا ته پته زما خپل یو اخبار چلیږي نو که اخبار کې ما 10 روپۍ ګټلي دي هغه ما پر سکول کې ولګولې. خو اوس زما زور ختم شو، 22 سال مسلسل شو نو یو سکول کامیابي یو ځواني خوري. موږ هم ګیره سپینه شوه سره سپین شو ماشومان بچیم دي او نن موږ دا میاشت مخکې فیصله وکړه چې یاره موږ نور زور نشته. نو د دې سکول دا ماشومان چې دي ما ته په ژړا شو چې که ته موږ نه سکول ختم کړې موږ نه به قلم لاړ شي، زموږ د پلارانو وس نشته. نو بیا ما دا سوچ وکړو چې زه حالانکې دا پرون چې ما دي لکم دا انعامات تاسو وینئ دا ما پرون قرض راوړي دي پېښور ته لاړم چېرې دا دغه کال یو محنت دی. مقرر صاحب هم ایوارډ ورکوي، الکریم به هم ورکوي، پېښور ماډل به ورکوي چې زما ماشوم په لاس کې هم یو ایوارډ وي او غټه خبره پکې دا محنت مې څونه کړې دی. راشه لکه دا زما زوی ما 5 پورې دلته واغشتو او دونه محنت مونږ کوو چې دا بل 50 کې په یو غاټ پرایویټ های سکول کې په 2 سکول کې 90% نمبر راغشتي. دا محنت زموږ دغه سلسله روان دي. دا نه چې موږ یاره ټیم پاسي کړې ده په دې کې ناظره هم شته تدویج هم شته د حیا ماحول هم جوړ کړی دی ځکه ځانم په هغې خو دغه نه وشو. اوس موږ زور ختمېږي ورو چې ستا زور ویل د څومره ماشومان به دې سکول کې وي؟ که چېرې ما سره وسایل وي نن به ما سره 500 ماشومان وو او هغې کې ما دا پروګرام و چې ساره به سکولي په دویم ټیم کې به دستکارۍ سنټر ما سره ویزونه دا یې پراته دي او دستکارۍ ته زما خیال چې انشاءالله او نو دا اداره ده تاسو ولیدله. بلکل ما په خیال باندې دنیا ما پیژني چې ما څومره محنت خواري وکړه په سیلابونو کې پسې کې خو ما دا ماشومان خوش نه دي پرېښي. نو زما نمبر دی 0313 91 18 173 زموږ نمبر دی 0313 91 18 173. که دې ماشومانو سره څوک هر قسمه تعاون د ادارې سره کولی شي نو دا پخوان هم ما خلکو ته وي چې ما سره کیش مدد مه کوئ. موږ سره داسې مدد وکړو چې هغه د سکول آیټمز دي، د سکول فرنیچر شو، بک شو، یونیفارم شو، کپړې شوې، د ماشومانو په سر باندې لاس ایښول وي. نو دغې دپاره زما یو اپیل دی ټولو ته.
بالکل ګران کتونکو زه چې دلته کرسۍ وینم نشلېدلې کرسۍ ما وکتلې هغه دغه یو دوه کرسۍ پکې بس ښې دي چې هغه هم شلېدلې دي نور دلته فرنیچر نشته خو دا د یو کوشش دی یو کاوش دی دا په نش وسایلو باندې دونه ماشومان اوس وایي چې دا سکول زه ختموم خو ما ورته چې نه زه په دې ټایم کې رالم ما چې زه قام ته ویم نو چې څونه شتمن خلک دي د سپانسر کې ډېر ضرورت دی د دې سیاسي خلکو دا کردار د تخیمه چې صدریاب چې دا ټولې پښتونخوا پکنیک سپاټ دی وینو ګړی دا ډېر غټ کلی دی بیا دا خوا چې ورپسې لاړ شي الہ آباد دا لاداد حسن خیل او په دې کې دا څومره کلي دي که نه او دې کې